الله الرحمن الرحیم. که د مور ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي، یا جنتي شي د محراب ژبه شي حد به وشي. موږ پښتانه خو په خوږه خبره سر ورکوو، موږ پښتانه خو په خوږه خبره سر ورکوو. که لږه نرمه د جناب ژبه شي حد به وشي. دا د محترم بخزاده دانش صاحب شعرونه او دې نه موږ پروګرام خپل آغاز وکړو. نو زموږ یو ډېر خوږ ملګری دی محبوب رحمان عاجز صاحب. د ماشومتوب نه دا شوق و د شعر او شاعرۍ، نو موږ به دومره توجه نه ورکوله. د تقریبا لږ ټایم کېږي چې ډېر ښکلې غزلې لیکلې موږ ترې واورېدې، ډېر خوند یې وکړو. نو موږ ویو چې دا موږ ویډیو وکړو او خپل نور ملګرو سره یې شیر کړو. نو زه یې چې په شریکه زموږ د خوږ ملګري محبوب رحمان عاجز صاحب نه دا شعرونه ریکارډ کړو. السلام علیکم رحمان صاحب. السلام. انامه غزلې به درته خپل هم وایم او شعرونه به درته هم وایم، خو د هغې نه مخکې چې کوم دی زما یو استاد دی که نه شهسوار رضا، هغه به درته دوه شعره ووایم. بیا به هغې نه پس چې کوم دی زه ورته خپلې غزلې ووایم. بلکل دې ووایي. شهسوار یو دوه شعر دي چې حیران یم چې دا څرنګه جواب راله راکوي، حیران یم چې دا څرنګه جواب راله راکوي، حیران یم چې دا څرنګه جواب راله راکوي، خوله بنده سترګې پټې او ګلاب راله راکوي. ډېر حیران یم چې دا څرنګه جواب راله راکوي، خوله بنده سترګې پټې او ګلاب راله راکوي. او رقیب ظالم ته ګوره کوم هنر باندې مې وجني، رقیب ظالم ته ګوره کوم هنر باندې مې وجني، رقیب ظالم ته ګوره کوم هنر باندې مې وجني. د څښلو اوبو لوښي کې تیزاب راله راکوي. ډېر ښه دي، ډېر ښه، ډېر ښه. رقیب ظالم ته ګوره کوم هنر باندې مې وجني، د څښلو اوبو لوښي کې تیزاب راله راکوي. نو ورپسې د بغداداني صاحب دوه شعره زه بغداداني صاحب دوه شعره دي چې د حورو او غلمانو د مالت ته بلها لارې دي، د حورو او غلمانو د مالت ته بلها لارې دي، د حورو او غلمانو د مالت ته بلها لارې دي. په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلها لارې دي. ډېر ښه دي، ډېر ښه دي. د حورو او غلمانو د مالت ته بلها لارې دي، په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلها لارې دي. او دا لور دې سکول ته بوځه ها په لور دې سبق ووایه، دا لور دې سکول ته بوځه ها په لور دې سبق ووایه، په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلها لارې دي. ډېر ښه دي، ډېر ښه دي. اوس به زه خپل شعرونه یم، خپل شعرونه مخکې خپل غزل راته یم، غزل نه مخکې به دوه شعره ووایم خپله. دا درته چا ووایي چې دلته کې دی، دا درته چا ووایي چې دلته کې دی، دا درته چا ووایي چې دلته کې دی، زړګی مې نشته مړه هلته کې دی. ډېر ښه دي صاحب، ډېر. دا درته چا ووایي چې دلته کې دی، زړګی مې نشته مړه هلته کې دی. او شومه خبر چې ورغلی پرون، شومه خبر چې ورغلی پرون، شومه خبر چې ورغلی پرون، تپوس یې کوم چې هغه چېرته کې دی. ډېر ښه دي صاحب، ډېر ښه، ډېر ښه. ډېره مننه انعام بھائی. اوس پرته زه خپل یو غزل در سره شریک کړم که نه. بلکل ووایه چې دا ټول خوندونه به جمع واخلي. مهرباني غزل مطلع شعر دی چې مڼه اوس پرېږده د هغه خو د حجرې کیسه وه، مړه پرېږده اوس مڼه اوس پرېږده د هغه خو د حجرې کیسه وه، مونږ چې ناست په حجره کې د روجې کیسه وه. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر مننه. مڼه اوس پرېږده د هغه خو د حجرې کیسه وه، مونږ چې ناست په حجره کې د روجې کیسه وه. او د تورابان کیسې ته ځکه مې نن وجړل چې تورابان کیسې ته د تورابان کیسې ته ځکه مې نن وجړل چې دغه کیسه مې ماشومتوب کې د بیبي کیسه وه. ډېر ښه، ډېر حاجي صاحب، ډېر ښه. د تورابان کیسې ته ځکه مې نن وجړل چې دغه کیسه مې ماشومتوب کې د بیبي کیسه وه. او نن یو بابا چې د کابل کیسه کوله هلته، نن یو بابا چې د کابل کیسه کوله هلته، نن یو بابا چې د کابل کیسه کوله هلته، والله ډېر خوند دی اوس ډېره د مزې کیسه وه. ډېر حاجي صاحب، مننه. ډېر ښه. نن یو بابا چې د کابل کیسه کوله هلته، والله ډېر خوند دی اوس ډېره د مزې کیسه وه. او هغه پیغله دې یادېږي چې حجاب کې به وه، هغه پیغله دې یادېږي چې حجاب کې به وه، او هغه پیغله دې یادېږي چې حجاب کې به وه. نن په جومات کې چې کېده دا د هغې کیسه وه. ډېر حاجي صاحب، ډېر ښه. دغه شعر که بیا ووایه نو. مننه. نن او هغه پیغله دې یادېږي چې حجاب کې به وه، او هغه پیغله دې یادېږي چې حجاب کې به وه. نن په جومات کې چې کېده دا د هغې کیسه وه. او مخکې پکې شعر دی انعام بھائی چې ابلیس خو ځکه ازاري شه تر قیامته پورې، ابلیس خو ځکه ازاري شه د قیامته پورې، ابلیس خو ځکه ازاري شه تر قیامته پورې، سر ته یې نقطه پرې راغلې د سجدې کیسه وه. ډېر ښه حاجي صاحب، ډېر ښه. دغه شعر مې یو ځله بیا ووایه. مننه. ابلیس خو ځکه ازاري شه تر قیامته پورې، سر ته یې نقطه پرې راغلې د سجدې کیسه وه. او عاجزه نور مې په دنیا کې هېڅ ارمان نشته دی، عاجزه نور مې په دنیا کې هېڅ ارمان نشته، او عاجزه نور مې په دنیا کې هېڅ ارمان نشته دی. ځان مې لوبیا کې دا مې د وعدې کیسه وه. ډېر ښه، ډېر حاجي صاحب، ډېر ښه. مننه. نو د دې
دې نه وروسته ورته یو غزل به درته بل ووایم نو هغې نه مخکې یو څو شعره دا غزل ما خپل پیله لیکلې وه پیله غزل مې چې کوم لیکلې وه دا لیکلې او دا شعرونه او دا غزل ما پیله سره کې لیکلې وه دا ورزش جی بالکل ووایي غزل نه مخکې شعرونه دي شعرونه که نظمونه دي لیکم به ستا دپاره شعرونه که نظمونه دي لیکم به ستا دپاره شعرونه که نظمونه دي لیکم به ستا دپاره او نفلونه که منځونه دي کوم به ستا دپاره ډېر حاجي صاحب بیا ووایي چې دا شعر کوم مننه شعرونه که نظمونه دي لیکم به ستا دپاره او نفلونه که منځونه دي کوم به ستا دپاره او نتلی میخانې ته یم نسکلي مې شراب دي نتلی میخانې ته یم نسکلي مې شراب دي نتلی میخانې ته یم نسکلي مې شراب دي او جانانه که جامونه دي اوس کم به ستا دپاره ډېر حاجي صاحب ډېر ښه نتلی میخانې ته یم نسکلي مې شراب دي جانانه که جامونه دي اوس کم به ستا دپاره او خفه نشي لالیه بې له تا نه مې څوک نشته خفه نشي لالیه بې له تا نه مې څوک نشته خفه نشي لالیه بې له تا نه مې څوک نشته خو څه دي خو خالونه دي ږدم به ستا دپاره ډېر حاجي صاحب ډېر ښه ډېر ښه دا شعرونه دې نه به وروسته ورته اوس یو غزل درته شریک کړمه دا غزل ما هم په پیدل باندې لیکلې وه نه جی بالکل ویې وایي غزل مطلب شی دی چې زما په سترګو کې چې نم ورته نه ښکارېده زما په سترګو کې چې نم ورته نه ښکارېده زما په سترګو کې چې نم ورته نه ښکارېده او په ما چې شوی کوم ستم ورته نه ښکارېده ډېر حاجي صاحب ډېر ښه ډېر ښه زما په سترګو کې چې نم ورته نه ښکارېده په ما چې شوی کوم ستم ورته نه ښکارېده او زه د شیطان په وسوسو سم ډېر حیرانه وم زه د شیطان په وسوسو سم ډېر حیران زه د شیطان په وسوسو سم ډېر حیرانه وم چې د ادم مخکې غنم ورته نه ښکارېده ډېر حاجي صاحب ډېر او غمجن به شي د بل په غم کې دغه سړی غمجن به شي د بل په غم کې دغه سړی غمجن به شي د بل په غم کې دغه سړی په خپل وطن چې ماتم ورته نه ښکارېده ډېر ښه حاجي صاحب دغه شعر یو ځله بیا ووایي غمجن به شي د بل په غم کې دغه سړی په خپل وطن چې ماتم ورته نه ښکارېده او د ګل قبرونه به لټول د دعاګانو په نیت د ګل قبرونه به لټول د دعاګانو په نیت د ګل قبرونه به لټول د دعاګانو په نیت په دغه قبر هم شړشم ورته نه ښکارېده ډېر حاجي صاحب ډېر ښه ډېر مننه او ښه ډېر هوښیارو د نستوڼي مار به یې وپېژنده ښه ډېر هوښیارو د نستوڼي مار ښه ډېر هوښیارو د نستوڼي مار به یې وپېژنده د چا نستوڼي کې لړم ورته نه ښکارېده ډېر ښه ډېر حاجي صاحب او خوږ زړګی به مې په خوږ جانان ډېر ښه لګېده خوږ زړګی به مې په خوږ جانان ډېر ښه لګېده په خوږ زړګي کې چې کوم غم ورته نه ښکارېده ډېر حاجي صاحب مننه او دې کې د دې اخري شعر دی چې عاجز به څنګه د پښتو ژبې تاریخ لیکلی عاجز به څنګه د پښتو ژبې تاریخ لیکلی عاجز به څنګه د پښتو ژبې تاریخ لیکلی چې ورسره مدام قلم ورته نه ښکارېده ډېر حاجي صاحب ډېر ښه ډېر ښه او هرې کې برته بس یو څو شعره ونه بیا په دې باندې چې کوم دی بس کو صحیح شوه هرې کې یو څو شعر دی چې زما په اوښکو کې اثر نه و زما په اوښکو کې اثر نه و د جانان زړه ځکه پرهر نه و ډېر ښه ډېر ښه زما په اوښکو کې اثر نه و د جانان زړه ځکه پرهر نه و دغه ماشوم به هسې شوکې کوي دغه ماشوم به هسې شوکې کوي دغه ماشوم به هسې شوکې کوي دغه ماشوم ګورې نهر نه و او چې مننه چې به بیبي به مې خفه و مانه چې به بیبي به مې خفه و مانه زما په ژوند کې به سحر نه و ډېر ښه او هغه یتیم چې نن اختر کې خندل هغه یتیم چې نن اختر کې خندل هغه یتیم چې نن اختر کې خندل هغه یتیم باندې اختر نه و ډېر حاجي صاحب ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه او نور تاسو ویل چې موږ خپل کتونو او زموږ سره کیمرامین کاري مقصود صاحب د ټولو موږ شکریه ادا کوو چې ډېره مننه د خدای په امان. السلام علیکم.